د طائف سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين أفضل البشر سيد الرسل باغی ژوند کې په حیات مبارکه کې دا سخترین واقعه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت او رسالت په سلسله کې هغه ته جسمانی اذیتونه کاغه د ظاهر بدن سره تعلق لري او که د اعصاب سره دا هم ورکړی شوي دي او دا غي په عزت باندې هم حمله شوي دي دا غي مال خو لاسکه دا ټوله سرمایه د الله جل جلاله دا غي ذمہ داری د پاره قرباني کړي او په انسان کې د انسان سره تړلې په دنیا کې دا یو څو سرمایي وي چې انسان دا غي حفاظت کوي دا غي خیال ساتي. یو دا غم مال وي او یو دا غ جان وي او دریم دا غ عزت وي او څلورم سرمایه چې هغه صرف د مسلمان سره په دې دریو کې ټول خلق د دنیا شریک دي. څلورم سرمایه چې هغه د مسلمان سره د مؤمن سره دا ایمان دی. د دریو وړو سرمایو باندې انسان جنگيږي چاته ورکول نه غواړي. مسلمان په ایمان باندې جنگ کوي چاته ورکوي نه څوک چې تنه اخلي دا نه برداشت کوي. په دې کې ترتیب دا ده چې ټولو کې عظیم او غټه سرمایه د مؤمن هغه ایمان ده. بیا دا غي نخکته سرمایه دا عزت ده. بیا دا غي نخکته سرمایه دا غ بدن ده. بیا آخری سرمایه چې هغه د ټولو نه لاندې ده دا غ مال او منال ده. مال کې نقد پیسې سره او سپین زر هیره جواهرات تجارت او بیپار کارخانه او مارکیټ لباس او پوشاک گاڑی سورلی دا ټول په دې کې راځي. جیداد او پراپرټي دا ټول په مال کې راځي. دا ټول نه لاندې سرمایه ده. انسان ته او بیا یو مسلمان ته هم د دې حفاظت کول پکار دی ځکه چې دا د ضرورت دی. لیکن ترغه پورې حفاظت کوي چې ترسو پورې د سر خطر نه چې پوېږي چې اوس یا مال له یا مې سر دی نو بیا سر بچ کوي ځکه چې هغه جان دی جان قیمتي دی د مال نه. نوې پیزار چې واخلي نو بیا هم خپو کې چي د دکاندار سره په جانگیر پوره کې په 400 کې چې پروت وي پیزار سپلای پالماری کې پرتی وي خو چې کله سړی واچي د استعمال لپاره نو به پخپو کې چي پس مکه راکاږي ولې ځکه چې د خپې د انسان د بدن جز دی حصہ ده او دا د سپلایونه قیمتي دي. نو کوم سړی چې کمقلی هغه به د پیزار صادر سره غوټه کړی په شابه راړو لیخ به روان دنه چې تاسو کې دا ولې دی وایي چې سپلای مې دی نیوي مې غشتي خرابي نو دا ساده ده دا عقل کار نه کوي ځکه چې سپلای خود خپل د حفاظت لپاره وي او خپې د انسان جان دی د بدن یو حصہ د جز د اندام دی چې دا محفوظ وي نو دا ډیره قیمتي سرمایه ده په نسبت د مال د سپلای. خو
خو چې کله د انسان نو د مال له د جان نم قرباني او دا غي جان نه اعلی سرمایه د عزت نیم قرباني او دا غي دواړو نه اعلی سرمایه د ایمان نیم قرباني دا به څومره ناقص مؤمن وي د ایمان کومه درجه کې چې کله د په مال باندې راشي چې هغه اخري درجه ده او په ایمان یې راشي چې هغه ټولو کې اولنې رأس المال دی د ایمان په داو لګي او مال ځان ته کی دا به څنګه مؤمن وي ایمان یې په خطر کې شو ایمان یې لاړ کو او مال یې بچ کو مال خو اخري سرمایه دا خو ستا د بدن د حفاظت لپاره و ستا د عزت د حفاظت لپاره و ایمان خو اخري سرمایه ده غټه او بیا چې کله د انسان په جان باندې او دغه په عزت باندې راشي نو بیا د عزت نه جان قرباني کوي خو عزت هغه نه لاړي چې یو سړی خور تلاش کوي مور تلاش چي کور ترانه نوزي نو دې دا نو چې راځه دغه منی کوي او کچره هغه په اسانه نه منی کیږي نو دې سرور کوي خو خپل عزت محفوظ کوي عزت محفوظ کیږي په جان کې جان دلړ شي چې عزت محفوظ شي او چې کله د انسان په دغه سي د جان قرباني کوي د ایمان لپاره صحابه واقعات تاسو مخه دراله حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ زنانہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ زنیر رضی اللہ عنہ زنانہ دا ابو جہل سره دا غي واقعات تاسو مخه ته سیرت په بیاناتو کې راغلي په جان باندې راغلي دا یا د بدن په اعضاء راغلي یا په ټول بدن باندې ایمان نه پریږي حضرت بلال رضی اللہ عنہ د مکی په کوڅو کې راخکې شي امیہ ابن خلف پر نور غلامانو ته وی چې ویني سي اور راکا گئی او پس کرو باندې پانګار باندې واچوي او په ګرم شګو باندې او ګرم کانی ود پسینه کې هول کله اور کله ګرم کانی کله شګي دا عذابونه ورکی او حضرت بلال رضی الله عنه هغه یو چغره هغه یو لفظ په جواب باندې احد احد یعنی الله احد الله یو دی الله یو دی دا یو ټکی په کافرو باندې بد لګیدو چې صرف الله بدی وینو به منل ده نن سبا د طاغوت او د شیطان او د یو ملحد او زنديق او پیرنګي او يهودي په وړاندې هغه خبره کول چې هغه د سره مني هغه خو نه ده امتحان دی وخت کې چې کومه خبره د سره هغه نه مني ته په هغه باندې کله قدرت مشرکین الله منلو خدا الله سره شرکا ګرځول بندګۍ کې په افعالو کې ودا کارونه خدای پاک تقسیم کړی دي صدیب ته حواله دي صدته حواله دي صدته حواله دي او جسنګ به سجدي الله جل جلاله تعالی ګوړې داسې به بوتانو مشرکین ته لګولې بلکې الله جل جلاله به منلو عبادت به نه کولو چې د عبادتو کچې راضي شي نو خدای به راضي شي زما عزتمند زمونږ رب براه راست هغه سره هر څوک واسطه جوړول شي په دنیا کې الله جل جلاله سره براه راست واسطه جوړول شي او دا غي طریقه ده هغه دا چې خپل پیمانتیا خپل رب ته مخ کې کا مان بد شي دي الله په کوټه کې پتیار کې کینا په ګټ کې کینا په جمعات کې کینا د خلکو په جمع کې ناسیا په جوړ جوړ کې ځان سره وایي چې الله بدر نه شي ګناه می کړی ستاده در نه علاوه زما بل در نشته مکه مکرمه کې یو کتاب کې د یو بزرګ واقعې لیکلي دي چې ما طواف کولو د طواف په دوران کې حج د پاره تلو یو کسته زلمه ده هغه دا وایي چې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك چې څنګه دې لبیک اللهم لبیک وای نو جواب راشي لا لبیک چې بیا وای لبیک اللهم لبیک بیا جواب راشي لا لبیک نو دا بزرګ وای زغه سر نږدې شوم هغه आवाज ما اوریدو غیبی आवाज براتلو
ما ته تاسو کو ما وته وی چې ستا د لبیک په جواب کې خدا आवाज راځي تا صد دومره لوی ګناه کړی ده بیا هغه ما ته وی چې دا आवाज خود دومره کال وشول چې زه د خانه کعبه طواف کوم او دغه आवाज ما ته راځي خو ته ما ته وایا چې د دې در نه علاوه زما بل درشته چې زه هغه ته لبیک وایم لبیک او صرف الله رب العالمین ته ویل کېږي نو زما خو بل در نشته د هغې نه پس چې کله لبیک وي نو بیا هغه جواب نه راته بیا لبیک قبول شو نو عرض مې دا کولو چې انسان هر یو براه راست د الله جل جلاله سره تعلق ساتلی شي نیغ په نیغه رابطه کولی شي بل چاته ضرورت نشته چې دا مشرکینو به وي دا بت یا یو سړی ووایي چې دا کس دا هستی دا فلانکې دا ډینګړې تا ته نیغه لاره انسان خولی شي انبیاء کرام ستا ته د هدایت لار خولی شي او هغه په دې کې واسطه جوړېدی شي ستا د اصلاح په بابت کې یو سړی واسطه جوړېدی شي ځکه چې الله جل جلاله په تا باندې براه راست وحی نه نازلوي د اصلاح دپاره د تربیت دپاره ستا څوک مربي ستا مصلح ستا مرشد ستا رهنما جوړېدی شي لیکن ته چې جړه کې نو هغه صرف براه راست الله جل شانه ته جړه ته چې توبه وباسې نو براه راست الله جل جلاله ته وباسه د توبې طریقه د چا نه زده کړه د جړه او فریاد طریقه چا نه زده کړه ته چې راضي کول غواړې نو نیغ په نیغه خپل رب راضي کولی شي نو ایمان بیا داسې سرمایه ده چې سړی د هغې نه عزت جان او مال درې واړه قرباني کوي خو مؤمن ایمان بچ کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا درې واړه په دا ولګول صحابه کرام درې واړه په دا ولګول تاسو وګورئ کوم قسم واقعات په نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغلي واقع افک ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها دا غي په بابت کې د منافقینو جوی الټه خوځېدې او د تهمت الزام په باندې لګول او قران کریم کې الله جل جلاله د اسمانونو نبرنه وحی نازل کړه غي په برات کې سورۃ النور کې آیات نازل شو او څومره آیات نازل شوي دي بیا پاغه پسې دغه موضوع باندې مختلف قسم مسائل الله جل جلاله ذکر کړي دا سه انسان چې په دنیا کې کله زمونږ یو غټ سړی برات ظاهر کی وای چې دا پاک دی دکې ما څه خو نه دلیدلی موږ څومره خوشحالي پلان کې سړی زما شهادت ورکو گواهی ورکو او چې کله الله جل جلاله رب السماوات والارض د زمکو د اسمانونو مالک د چا برات ظاهر کی د څومره لوی سعادت مندي ځکه چې کله مور او پلار ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها ته وایي چې قومي پاسا عائشہ مور او پلار وته وایي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شکریا ادا کړه دغه وخت کې هغه مغلوب الحال وا او د الله جل جلاله په محبت کې داسې مستغرق وی چې زما برات الله جل جلاله نازل کړي دی نه پس د اسمانونو نازل شي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هر قسم ته حمله شي د طائف په دی واقع کې جانی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها تاسو کوي وی چې دغه ورځ سخته بهر حال واقع دی پور رسیدلی و چې دا شیبه عتبہ دا غي باغ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم رالو او دی شیبه عتبہ دا دشمنانو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کافرو دی د طائف د بازاری خلکو هغه سلوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د باغ نه لیدو ځکه چې دا باغ په طائف کې دی اوسم یو ځای ته نسبت کیږي مسجد عداس ما په خپل لیدلې د دغه کس چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم د غلام انګور غنچره وړي و هغه په نوم باندې جوړ شوی دی مسجد عداس هغه سره متصل اوسم باغ شته دی د انګور یو بوټی نیمم پکې شته د غزمکې ته نسبت کیږي چې دی ځای کې باغ دا په طائف کې دا دی مشرکین چې دا حالات ولیدو د خلکو د طرف نه دا سلوک په کانو باندې وشتل
رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدن وینې راتلل د دشمنانو، لیکن انګورو ونچه ورکا عداس یوړه، بیا غ واقعه پیښه شوه د حضرت یونس علیه السلام تعارف شو. عداس د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لاس خپل کل، بیا واپس چې کلرانو مالکانو ته ورته وی چې دا دې څوک. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې نه مخکې دعا، اللهم اشکو الیک بثی وحزنی، اللهم اشکو الیک ضعف ثقیلتی وقلة ضعف قوتی وقلة حیلتی وهوانی علی الناس. یا الله زه د خپل قوت د کمزورتیا تا ته شکایت کوم، تا ته مې ګیله راوړې ده. الله جل جلاله ته چې ګیله وړې نو الله جل شانه به نه خفه کېږي، خوشحالېږي. تا نه مدد غواړم یا ارحم الراحمین، یا رب المستضعفین، اے بہترین رحم کون کیا، ما سره هیلې نشته نورې. زه په خلکو باندې نن سبا سپک ګڼلی کېږم، خلق زما سپکاوی کوي. تما بل چاته مه پرېږده، الی من تکلني، تما چاته پرېږدې یا الله، الی بعید یتجهمني، داسې ګمراه لرې ته چې هغه په ما باندې حملې کوي. نو بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا غوښتلو، د جبرئیل علیه السلام راتللو. جبرئیل علیه السلام آواز کوي چې یا رسول الله هذا ملک الجبال، دا ما څخه د غرونو فرښته ده. هغه فرښتې آواز وکړو چې الله جل جلاله زما دا کار ګرځولی دی په غرونو باندې، زما نګراني ده، که ته غواړې نو زه به د طایف او د مکې دا خلک د دوه غرونو ترمنځ چخړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رحمت للعالمین او مهربان، او دغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مرګري کم غوښتل یې چې صحاب خلق مسلمانان چې اسلام راړي، نو بددعای ورته ونه او نه فرښتې ته ووایي، بلکې د هغې خلکو دپاره یې دعا وکړه چې الله جل جلاله کیدای شي چې په دوی کې څوک پیدا کړي. همدغه خلک وړاندې رستو بیا ایمان یې قبلول، چې کله هجرت د مدینې وشو د فتح د صلح حدیبیې نه پس، او د هغې اولاد چې کوم دی نو هغه بیا ایمان قبلول. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې کله دا واقع وشو، پیغمبر علیه السلام د هغه ځای نه را روان شو مبارک. حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه وسره دی، په لاره کې نخله نومې ځای راځي، وادي نخله. دغه ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاتې شو، څو شپې وکړي. خوشه ځای دی، دلته کې د مکې د خلکو څه باغات هم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته کې دی، د شپې د پېشمني په وخت کې په مز باندې ولاړ دی، قرآن پاک لولي، قرآن کریم لستو په زوره تلاوت یې کولو. د آیات ساتئ چې ځان ته مز کې یا جمع سره، که ځان ته مز کې یا جمع سره. جمع سره چې امام مز کوي نو څه مزونه سري دي او څه مزونه جهري دي. سري مزونه د ماسپښین مازدیګر، او جهري مزونه ماښام ماسخوتن او سحر. په جهري مزونو کې قرات په جهر سره لوستل کېږي، او په سري مزونو کې قرات په پټه لوستل کېږي. او چې سړی ځان ته مز کوي نو بیا هم دغسې ده، که ځان ته مز کوي د ماښام ماسخوتن نو په جهر سره قرات لوستلی شي، خو صرف قرات الحمد صورت. د ماسخوتن مز کوي نو په جهر سره لوستلی شي، د سحر مز کوي نو په جهر سره لوستلی شي. نفل کې چې نفل کې د شپې تهجد نو په جهر سره قرات لوستلی شي. سوره بقره پکې شروع کړه چې حافظ یې د قرآن وایا. رسول الله صلی الله علیه وسلم بوي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه وو قرآن پاک وی، چا به په پټه وی چا به په جهر سره. نو د شپې په نفلو کې قرآن پاک په جهر سره لوستلی شي. ابو بکر صدیق نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د صحابو نگرانی کوله د شپې، کتل به چې څوک څه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر څخه لاړو چې څه کوي، نو په موز ولاړ دی تهجد باندې او قرات لولي، نو بالکل آواز پته نه لګي، پټ قرات لولي. حضرت عمر رضی الله عنه سات ولاړو دغسې
حضرت عمر رضی الله عنه څخه لاړو، هغه څخه چې لاړو نو هغه قرات لوستو، ښه په زور یې لوستو. چې سهار شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه چې دواړه حضرات رالل، په یو موقع تپوس دی کوي ابو بکر نه چې ابو بکر ما تا څخه زه رالم او ته ما کتې نو تا قرات ډېر په پټه لوستو، ستا په قرات زه نه پوهېدم. نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته عرض وکړو چې یا رسول الله اسمعت من ناجیت، اسمعت من ناجیت، میں اس ذات کو سنا رہا تھا جس ذات کے ساتھ میں سرگوشی کر رہا تھا. آغازے کہ کین مخ کے مرض، میں اس ذات کو سنا رہا تھا جس ذات کے ساتھ میں سرگوشی کر رہا تھا. آغا ذات تما اورولو جچا سر ما پٹے خبری کولی نو آغا ذات خو اوری. اسمعت من ناجیت دا حالات بھی دا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حال دا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تپوسو کو چې تا خو په زوره زوره وی ولي وته ارز کو چې یا رسول الله لاوقظ لاطرد الشیطان واوقظ الوسنان. دا دې د پاره چې ما وی شیطان اوس غلوم او چې کوم اود خلق ته چې غي پاسو ما په زوره زوره زکه وی نه د کور افراد می دي غي ودون ما وی چې د یم تهجد تباسي. او حدیث مبارک کې راځي چې کوم سړی د شپې تهجد ته پاسېد او بیا چې کوم دینو او د سکو بیا ښځه پاسوله او که هغه نه پاسېده نو هغه یې داسې په زور باندې پاسوله چې هغه پاسېدل نه غواړي خو دی پاسوي یا یې په باندې اوبه ترونکه کړي نو الله جل جلاله دې حالت باندې خوشحالېږي. او حدیث مبارک کې راځي چې الله پاک خاندي او دا خنده د خوشحالۍ ده. د انسان پشان الله پاک خاندي نه، لیکن دین مراد دا دی چې د الله جل جلاله د بنده په دې فعل باندې خوشحالي. او کومه زنانه چې د شپې مستپاسه ده او هغه خاون پاسولو هغه پاسېدل نه غواړي خو دې پاسولو چې د هم په دې کې برخه وشي نو د دې زنانه په دې حرکت باندې چې د خاون پاسای په زور هغه نه پاسي هغه ورته بدرت وایي نو دی باندې الله جل جلاله خاندي، یعنی الله پاک به خوشحالي. حضرت عمر رضی الله عنه په زور وی بعضی سړی وای ذکر کې وظیفه کوم خو سره ماشومان دي زنانه دي نو څنګه وکم. نو هغه ماشومان او زنانه مسلمانان نه دي چې د شپې او دوی ماسختن ټیم کې د ماشومان د خوب وخت نو هغه سره په داسې انداز باندې مو خوشحالي د خوب نه پاسي او چې پېشمنه شو او د پېشمنی په وخت کې چې کوم نه غټ افراد زوی دې لور دې دا خزه دې دا هغه پاسه سحر اذان ته لږ وخت ته وی چې دیم په عبادت کې شریک شي د الله جل جلاله نو غواړي دا خبره. نو حضرت عمر رضی الله عنه او چې یا رسول الله زیدی د لپاره په اوچت आवाज ویم چې شیطان وزغلوم لاطرد الشیطان، لکه چې شیطان د الله ذکر سره تختی چې په زور کې الله جل جلاله نیم چې په زور اغشته شي شیطان تختی. او دا صرف د جهر خاصیت ده، په زور ویل چې په زور د الله ذکر کوي چې په پټه کې نو بیا نه. دغه حدیث مبارک کې راځي چې کله اذان کیږي نو شیطان دغه وخت زغلی چې تر کومه پورې اذان आवाज دغه په غوږو کې پروزي ترغه پورې د منډه وي. او حدیث مبارک کې دا الفاظ هم دي ولهو زرات، هغه په شابانه عوام پریدي هوات خارجي. او چې کله اذان ختم شي او مستودري دو سړی نو شیطان راشي مسکی وته وسوسه اچي نو مسکی خوم د الله ذکر دی ثنا د بګي تعوذ تسمیه سوره فاتحه سورت تسبیحات تکبیرات تشهد وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ پټه ویل کېږي نو ځکه. نو حضرت عمر رضی الله عنه دا جواب ورکو. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمر سے ته وی تلغه نه بټیټه आवाज وای، ابو بکر صدیق سے ته وی تلک بوجت आवाज وای. دا چې سړی یو کسر لګي دا سه انداز. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وادي نخله کې په مزبانه ولاړ دې د شپې او قرات لولي په زوره نو پیریان را الجنات چې دا غي تذکرہ په قران پاک کې الله جل جلاله کړی جنات رالل او دې قران پاک ته وګ کې
چې دا کلام په مونږ نه دی اورېدلی، راشئ واورئ دا څه دي. دوی هغه کلام واورېدو، بیا هغه ومنلو، په هغې باندې ایمان راوړو، بیا خپل قوم ته لاړل چې دغسې یو پیغمبر دی او دغسې په هغه باندې کلام نازلېږي، او د هغې کلام څه برخه قوم ته واورول او هغې ایمان راوړو، هغې قبول کړو. او تاریخ کتابونو لیکلي دي د سیرت چې دا د نصیبین جنات، او نصیبین په عراق کې دی، او جنات داسې مخلوق دی چې هغه په لمحو کې د یو ځای نه بل ځای ته تللی شي. او دا څه اووه کسانو یا کم او بیش رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرآن پاک واورید. قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمائے، غالباً سورة الاحقاف کی دی، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ. او کله چې مونږ اے پیغمبر تا طرف ته واړول، نفرا من الجن، یو څو کسان د پیریانو، قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به. نو دغه جنات رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره یو قسم ته تسلی و چې دا طائف په واقع کې خو خلکو انسانانو ستا خبرې ته غوږ نه کېنه، خو او الله جل جلاله وتخیل چې ادریګه پیریانو او جنات هغه به تا باندې ایمان راوړي. او زما عزتمندو چې څنګه انسان د الله د بندګۍ مکلف دی، نو داسې جن هم مکلف دی. جن به هم تپوس کی. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما پیریان او بنی آدم د خپل بندګۍ د باره پیدا کړي. د حجر او شجر کانو بوټو په باره کې الله پاک نه فرمایي. فرښتې هم الله جل جلاله پیدا کړي دي، هغې ته عقل ورکړی دی، لیکن هغه داسې مخلوق دی چې هغې کې شر د سره شته دی نه، هغه سراسر خیر دی. هغه داسې پرزه ده لکه د یو پرزې نه یو شی هغه جوړولی شي بل شی نه. دا لوډ سپیکر دا आवाज استی شي بهر، او کپړه نشي ګنډلی. کپړه چې ګنډي نو هغه پستن باندې یا د ګنډلو په ماشین باندې ګنډي. دا د आवाज ماشین دی، مکبر الصوت، دا صرف دا کار کوي. فرښته سراسر د هغې نه خیر صادریږي، خیر ترې روزي، شر ترې راوتی نشي. هغه جوړه داسې ده. او پیریان او انسانان الله جل جلاله په دې کې ماده د خیر مچولې ده او د شر، او په جناتو کې د شر ماده غالب ده. او انسان چې هغه د خیر مادې ته ترقی ورکوي او اعمال د خیر کوي، نو هغه دومره حد ته اوچت شي چې هغه فرښتو سره یوځای شي، بلکې د هغې نه مخکې لاړ شي. نو عرض مې دا کولو چې پیریان هم مکلف دي لکه څنګه چې انسان مکلف دی. او پیریانو د پاره هم دغه پیغمبر دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم چې د انسانانو د پاره دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم پیریانو ته هم تبلیغات کړي لکه څنګه چې به انسانانو ته د الله حکم رسول. ان شاء الله مخکې به مراشي حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د شپې اوویستو. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وایي چې ما ته وی دلته ودرېږه، او کرخه نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې راخ کله چې دې کې ودرېږه، که دې نه بهر وځې اووتې نو زما او ستا ملاقات مشکل دی، تا ته به څوک نقصان راورسوي. دې نه معلومه شوه چې د جن او د پیري د اثر نه د هغه د عمل نه بد عمل نه خپل حفاظت کول دا ضروري دی. او دې دپاره آیت الکرسي ډېره زیاته مؤثر ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لاړو دی، وی ما کتل یو خوا بل خوا داسې ناشنا مخلوق تېرېدو، لوی لوی ویښتي او تر سبا پورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپس رانلو. د سبا په وخت کې واپس رالو چې سبا راوختو. ما ته وی تا سره اوبه شته؟ ما ورته وی چې یا رسول الله نبیز دي، ما سره اوبه خو نشته. بهرحال دی شپه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین احکام بیانول جناتو، دا جنات د اخذ لپاره راغلي. اسې هم جن او پیرې په انسانانو کې کېناستې شي، په یو ځای کې که پیریان او جنات پاتې کېږي، دا مسله مخکې تېره شي او هغوی په امن او اطمینان سره وخت تېروي، نو هغوی ته دا حق حاصل دی. ته وایې چې د دنیا دې ځای نه دا پیریان وځي ټول لاړ شي، نو هغوی خو به هم چېرته وخت تېروي. البته چې کله ضرر چاته رسوي، نو دغه وخت کې دا حق یې نشته چې هغه چاته ضرر او نقصان ورسوي. او دغه وجه دا چې د پیریانو د جناتو قید کول او تړل او ایثارول دا ټیک نه دي.
دا الله مخلوق دی لکه څنګه چې ته یو کمزور انسان یو زورور او د یو علاقې خان او نواب هغه ونیسي په دې سن کې داسې کېږي او خپل کور کې جیل جوړ کړی وي غلطۍ وتړي نه پرېږدي اس بیس او کار ته نه اخلي نو دغسې پیری ایسارول هیڅ بې حساب او د هغه نه کار اخیستل دا ټیک نه ده او کوم سړی چې دا عمل کوي نو د هغه مستقبل ښه نه نو بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې جنات هم ایمان راوړی او دا واقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پیښه شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې هلته څه شپې وکړي د نخلې نه مبارک واپس را روان شو زید ابن حارثه رضی الله عنه وسره دی چې مکې مکرمې ته نږدې کېږي حضرت زید رضی الله عنه تپوس کوي چې یا رسول الله د مکې د خلکو نه خو مونږ راوتي یو دا دومره ورځې مونږ بهر تېرې کړې او ابو طالب صاحب هغه هم وفات شوی او حضرت خدیجه رضی الله عنها هغه هم وفات شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زید ابن حارثه وی چې مکې ته به څنګه داخلي د مکې خلک خو مونږ دننه نه پرېږدي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زید الله جل جلاله بس صورت پیدا کی الله پاک په صورت پیدا کی د مؤمن نظر په مشکل حالاتو کې هم د الله جل جلاله په ذات باندې د اسبابو نه سړی مایوس شي لیکن د الله جل جلاله د رحمت نه سړی مایوس کېږي نه چې مؤمن وي ته دا کار نه کېږي بس دا بیمار نه ښه کېږي او دا کار نه کېږي او دې کې دا شی نشته دی ما ته پته او دا شی ټیک کېږي نه نو الله جل جلاله خو هر څه کولی شي چې بل لار او بل سبب نی دې باندې کوشش کو کې دې شي الله جل جلاله لارې پرانیزي که چېرې انسان په دغسې چې دا نه کېږي دا نشي کېدی تر اوسه پورې ما دا ګناه پرې نه خوا دا ګناه پرې پاتې کېدل دا ډېره زیاته ګرانه ده داسې انسان کوي نو دی مخکې قدم نشي پورته کولی د دې مثال داسې دی لکه څنګه چې په دې سړک باندې بعضې سړکونو باندې دواړو طرف ته ونی او کله انسان په دې سړک باندې ګاډي کې ناست دی نو چې ته مخکې ګورې نیغ سړک ته دواړو طرف ته ونی دا ونې یو ځای شوي او داسې ښکارېږي لکه دا سړک مخکې بند دی لیکن په حقیقت کې هغه بند نی لکه یو سړي ته د دې سړکونو دا حال نی معلوم او دی وایي چې دا سړک خو بند دی چې دا موټر بیا یم نو دا به اکسیډنټ وشي د دې ایثار شي نو دی مخکې مزل نشي کولی او چې کوم سړی روان وي هغه ته پته ده چې دا سړک دا خلاصېږي نو دی چې روان وي نو مزل به کوي دا ونې به اخوا دېخوا کېږي او سړک په منځ کې فراخه دی مزل کولی شي منزل مقصود ته رسېدی شي کوم سړي سترګې چې د الله جل جلاله په ذات وي چې هغه ماته لار خلاصولی شي هغه به په وړاندې ځي او چې کوم کس دا ووایي چې نه دا نه کېږي نو هغه به په ځای باندې پاتې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په لفظ کې د امت لپاره هدایات دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زید ابن حارثه ته فرمایي چې زید الله جل جلاله بس صورت پیدا کی او الله جل جلاله د خپل پیغمبر مدد کوونکی دی او الله جل جلاله د خپل دین حفاظت کوونکی دی هغه به حفاظت کوي چرالو مبارک نو غار حرا ته لاړو جبل حرا هغه د مکې مکرمې نه 100 کیلومتره فاصله باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ان تلاړو مختلف کافرو ته سوال جوابونه استول چې زه مکې ته راتلل غواړم خو هر یو ورته وایي چې نه زه دا نشم کولی مطعم ابن عدي دیم یو کافر او مشرک مطعم ابن عدي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حمایت او دا غي مکې ته راوستو په مرسته کې تیار شو دغه ته خبر واستولو چې زه تا راولم مکې ته په حفاظت کې نو خپلو زامنو ته ووایي چې وسله راواخلئ او په سورلۍ باندې سور رالو خانه کعبې څخه او اعلان یې وکړو چې ای د مکې خلکو ما محمد ته صلی الله علیه وسلم ما محمد ته پناه ورکړې ده اجرته نو خبردار چې څوک هغه ته لاس یو نسی نو ابو جهل
رنگ زیړ شو. ابو جهل ورته وایي دا مطعم ابن عدي هم د خپل قوم سردار و. ابو جهل ورته وایي چې څنګه ایمان دې پرې راوړو؟ ورته وایي چې ایمان خو مې پرې نه دی راوړی، خو صرف پناه مې ورکړې ده. ابو جهل وایي چې ټیک ده، په مات زړه باندې وایي چې پناه دې ورکړې ده، نو بیا ټیک ده. نو مطعم ابن عدي دا اعلان وکړ او بیا خپل زامنو ته وایي چې لاړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم په ګیره کې خانه کعبه ته راولي. وسله وسره به د هغه زمانې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په حفاظت کې خانه کعبه ته راوست. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راتلو سره حجر اسود ښکل کو چې رکن حجر کې باب کعبه سره لګېدلی دی، حجر اسود یې ښکل کو او بیا 2 رکعات بیا طواف کو د خانه کعبه، بیا د هغې نه پس 2 رکعات نفل کل طواف. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د دې مطعم ابن عدي چې د کافر او مشرک د ده د احسان به نه هېرولو. ما تاسو ته مخکې عرض کړو چې خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپلو سننو کې په خپلو طریقو کې موږ ته دا لارم پرېښي ده چې احسان فراموش به نه جوړېږي. انسان مسلمان احسان فراموش نی چې احسان هیر کی، او د ټولو نه عظیم احسان پتا باندې ستا د رب دی، رب العالمین الله. دنیا کې پیدا کړی، وجود یې درکړی دی، په کوم طریقې پیدا کړی؟ تا غوستې نو نستا مور او پلار غوستې چې فلانکی دی راشي دنیا ته. الله جل جلاله پیدا کړي. دا بعضې خلک چې د دین نه لرې وي د ناپوهۍ په بنیاد باندې، چې په پټي کې فصل ونشي یا فصل وشو په هغې ګلی راله، نو دی ځان تم خیرې، بچو تم خیرې، ښځې تم خیرې، زه خدای ولې پیدا کولم؟ نو دا دومره کم عقل دی چې دی سوچ کوي چې دی د غنمو دپاره پیدا و، چې تجارت یې په ښکته راشي نو زه خدای ولې پیدا کولم؟ نو دی لکه د تجارت دپاره پیدا و. دا مشین دی، دا انسان نه دی. د خپل ځان چې کوم دی نو د دې دنیا دپاره یې وقف کړی دی. تا سره چې اس نی نو پتا باندې د الله جل جلاله بشماره نعمتونه دي چې د هغې شکر ته ټول ژوند تیر شي زرګونو کاله ته هغه نشي ادا کول چې اسم د سره ني. یو واقعه بعض روایتو کې راځي چې په تېرو امتونو کې یو عابد زاهد و، د هغه په علاقه کې ګمراهي وه، کفر و شرک و. هغه د خپل علاقې نه دعا وغوښته د الله نه چې یا الله ما د دې خلکو نه لرې کړي. نو الله جل جلاله مخامخ په سمندر کې یو جزیره وه، هغې ته یې بوتلو. هغه جزیرې ته لاړو نو هلته ورسره دا خلک نو، هلته یې د الله بندګي کولی شو. نو هلته پاتې کېدو او په هغه جزیره کې به د الله جل جلاله عبادت کولو او د خوراک دپاره الله پاک انتظام کړو. یو انارو بوټی و، هغه انارو کې به انارو نشي، یو انار به یې وخوړو ټولې ورځې دپاره به هغه کافي او کالو سر به په هغې کې هغه انار لګېدلي. او د څښاک دپاره الله پاک د خوږو اوبو انتظام کړی، چینه وه د هغې چینې اوبه به یې څښلې او هلته به سملاستو. وخت یې تېرېدو، بیا په آخر کې چې کمزوری شو نو دعا یې غوښته چې یا الله چې ما ته مرګ راشي په داسې حال کې چې زه په سجده کې یم. الله جل جلاله دا دعا م پوره کړه، سجدې په حالت کې تنه سروح که بس. روایت کې حدیث مبارک کې راځي چې الله جل جلاله بیا خپل مخې ته ودرولو او الله پاک فیصله کوي د ده په حق کې چې دی جنت ته داخل کوي، فرښتو ته وایي دی جنت ته روان دی. نو په شا شا ګوري، نو تپوس ترې وشو چې ولې ګوري؟ وی چې یا الله ما کتل چې ما سره حساب شوی وی، نو ما خپل اعمال کتلی وی چې زما اعمال څومره دي، تله کې مې اعمال کتلی وی چې څومره دي. نو د ده په خپلو اعمالو باندې دغه وخت کې نظر لاړو. نو الله جل جلاله امر وکړو فرښتو ته چې دا سړی را واپس کړي. چې واپس یې کو نو بعضې روایتو کې راځي چې د ده سترګه په یو چابړي کې واچول او ټولې نیکۍ په بل چابړي کې واچول، نو هغه سترګه پرې درنه شوه. او بعضې کې راځي چې الله جل جلاله په ده باندې تنده راوسته، تنده. نو تنده چې پرې راغله، د تندې نه حالت ابتر شو. نو دغه وخت کې یو ګیلاس یې مخې ته راغلو، یو کنډول د اوبو،
دو وی چې اوبه وی چې دا اسې نه دي په څومره دي دا چې چا په دنیا کې دومره اعمال کړي نو په هغې باندې دي نو د هغې ګیلاس په عوض کې ته نه ټول اعمال نیکۍ لاړې بیا الله جل جلاله ورته فرمایل چې ستا اعمال خو ختم شول اوس جهنم ته بوځه بیا یې په شا کتل وی چې اوس ولې په شا ګورې وی یا الله ستا رحمت ته ګوره قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمایي چې د الله جل جلاله په فضل او د هغه په رحمت سره کې دا سړی چې په دین باندې عمل پیرای او د موزه او دس کوي او روژه دا د الله فضل دی یاد ساتئ ډېر خلک داسې دي چې هغوی د دې لارې نه خبر نه دي په تا باندې فضل د رب شوی دی چې په داسې کورنۍ کې پیدا کړې چې مور او پلار دی مسلمانان تا باندې د الله فضل دی چې په داسې علاقه کې پیدا کړې چې هلته تا ته څوک ښه خبره کوي تا باندې د الله جل جلاله فضل دی چې داسې ځایونه یې جوړ کړي دي چې هلته مست راځي دا د الله فضل دی که چېرې د یهودو په کورنۍ کې یو سړی پیدا شي نو یهودي وي که د نصاراو په کورنۍ کې پیدا شي نو نصراني وي که د هندو په کور کې پیدا شي نو هندو وي نو او چې کله سړی د کفر نه اسلام ته راوځي نو په ده کې د هغه مجاهدې بېشکه شته سعی او کوششونه شته لیکن دا د الله فضل دی چې په چا باندې وشي نو بهرحال نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې مطعم ابن عدی دا احسان نه هیرول رسول الله صلی الله علیه وسلم احسان فراموش نه سو کال پس د بدر واقعه چې کله وشوه غزوه بدر چې د هغې تذکره به انشاءالله راځي او د هجرت په 2م کال جنگ بدر شوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه جنگ ګټلی او صحابه په دې کې 80 کسه کافر مشرکین قتل شو او 80 کسه پکې قیدیان شو او دا مطعم ابن عدی د مخکې مړ شوی و د دې واقعې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسته چې د کافر او غټ غټ کسان قیدیان راغلل نو دغه وخت کې او فرمایل په صحیح بخاری کې دا جمله شته او هغه دا ده لو کان مطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له لو كان مطعم حيا وكلمني في هؤلاء النتنى کچر مطعم ابن عدي ژوندی وی او ما سره د دې خلکو د دې مردارو په باره کې نتن درنګې ته وي او کافر او مشرک یاد ساتي دا درنګه ده دا نجاست چې ظاهري ستا په کپړو باندې لګېدلی دا چې نجاست دومره نه دی لکه څنګه چې د کفر او د شرک نجاست څنګه چې د معصیات او ګندګي د ګناهونو دا پتا چې کومه ظاهري ګندګي لګېدلې دا د هغې تر پامه اسم نه سود یو نجاست دی رشوت یو نجاست دی بالماضي یو نجاست دی دروغ ویل یو نجاست دی زمونږ امام اعظم سے مبارک راضی امام ابو حنیفه رحمه الله چې کله به جمعات ته تلو چې د جمعات په څنډه باندې به خلکو چاردام کول او دسونه به یې کول نو الله جل جلاله د کشف په ذریعه امام اعظم صاحب ته به خول چې خلکو به اودس کول نو د هغې نه به د اوبو سره ګناهونه تویدل د ګندګۍ په شکل کې به یې خول هغه به ورته ښکارېدل نه امام صاحب به دا صادر داسې په سترګو باندې راښکته کو تېر به شو چې ما ته دا خلک نه ښکاري ځکه چې د دوی په باره کې بدګماني پیدا کړي د دې سړي نه رشوت تویږي لګیا دی نو پته یې لګي چې دا رشوت خور دی د دې سړي نه سود چې کوم دی نو اوبو سره تویږي او وینم زه د دې نه معلومیږي چې دا سود خور دی دغسې زنا شراب نوشي وغیره وغیره دا خو د الله فضل دی چې موږ ته نه ښکاري په معاشره کې هر یو سړی که زما ګن تاسو ته ښکارېدی نو زه په دې منبر باندې چا نه وم پرېښي امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی جل جلاله دا خول او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې کله انسان چاردام کوي نو چې د مخ وینځي نو په سترګو باندې چې کوم ګناهونه کړي دي په ژبه باندې نو هغه ګناهونه د اوبو سره تویږي حدیث مبارک دی صحیح روایت او چې کله لاس وینځي نو لاس وینځلو سره چې هغه ګناهونه چې په لاسو یې کړي دي نو هغه تویږي د اوبو سره مع الماء او قال مع آخر قطر الماء
د اوبو سره یو فرمایل یا د اوبو د رستی ساس کی سره تویږي او چې کله د سر مسکې نو د غوګونو وغیرہ ګناهونه د مس سره توي شي او چې کله خپې وینځي نو چې په خپو باندې کوم ګناهونه کړي نو هغه د اوبو سره یا د اوبو د رستی ساس کی سره توي شي دا د الله پاک څومره لوی احسان دی دا اودس ګور ډیر لوی نعمت دی ښه په دې باندې د الله شکر ادا کوي چې کله چاردامو کوي یا الله شکر دی بعضې کسان چې موضوع شي نو هغې نه پس الحمدلله ووایي او دس چې وکړي نو هغې نه پس الحمدلله ووایي نو ما ته ډېر خوند راکوي ځکه چې تا ته دنیا کې 1000 روپۍ دغسې میلاو شي په مفته نو ته په هغې الحمدلله وایې په موز او په اودس باندې نه وایې دا د الله جل شانو داسې عظیم نعمت دی چې دی اودس ته هغه ټول ګن ختم ډېر ګناهونه داسې دي چې ختمي کبایر غټ ګناهونه هغه توبې نه بغیر نه معاف کېږي توبه به وباسي خو ډېرې خطایا ستا او واړه ګناهونه هغه د اودس سره او د چاردام سره معاف کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کافرو په باره کې دا لفظ استعمال کو وکلمنی فی هؤلاء النتنا او د دې مردارو په باره کې ما سره خبره کړې وې لترکتهم له نو دې متیم ابن عدي ته مې دا ټول قیدیان پرېښي دا اویا واړه دا د هغه احسان یادولو که هغه ما سره هغه ژوندی وې او ما سره د دې په باره کې خبره کړې نو بیا ما پرېښي دې نه معلومیږي چې د هر سړي سفارش رد کولم نه دي پکار بعضې سړی داسې چې هغه احسان وي په تا باندې هغه چې خبره وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو مرضعې د پیو مور حلیمه سعدیه د هغې دپاره د طایف ټولو قیدیانو پرېښو ته تیار او اوښان او ګډې بیزي ډېر زیات راغلي وو هغه ټول ورکولو ته تیار خو چې کله تقسیم شو نو د هغې نه پس که تاسو مخکې راغلي وئ د هغې د خاطره نو ما به دا ټول پرېښي خو چې اوس تقسیم شو نو اوس یو شی پرېښوی شو دواړه نه وی چې صاحب قیدیان راته پرېږدي نو قیدیان یې ورته پرېښو نو بهرحال عرض مې دا کولی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه دا احسان هغه به هېرولو نه بلکې هغه یې یاد ځکه چې متیم ابن عدي ورسره ښه کړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په دې زمانه کې یو نیم کافر به د بهر نه رالو هغه به مسلمان شو باقي د دې ځای خلک چې وو نو هغه په کفر باندې پاتې وو ان شاء الله بیا به نور چې ژوند وي واخر دعوانا